بیګا شپې 12 بجې یو کلیوال راته ټلیفون وکړو، ما ته وایي چې نن مې سحر نه ما څه خوړلی دي او نه مې بچو څه خوړلی دي. ټول بچي مې په بانه باندې وده کړل، خو یو بچي مې د هغه جاړي، هغه ډېره سخته وږې دی، ما ته روټۍ راکړه. وایي په کور کې هېڅ هم نشته، خو زه درځم که چېرته لږ سلن وي یا وچه روټۍ وي لږ د کور نه بار وباسه چې زه یې درنه راوړم او د بچي باندې وخورم. بچي ډېره سخته جاړي، خوب نه کوي. ما سره نن یو کس میلاو شو، ما ته مولانا صاحب بیګا شپې 12 بجې یو کلیوال راته ټلیفون وکړو، وایي ما ته وایي چې نن مې سحر نه ما څه خوړلی دي او نه مې بچو څه خوړلی دي. وایي ټول بچي مې په بانه باندې وده کړل، خو یو بچي مې د هغه جاړي، هغه ډېره سخته وږې دی، ما ته روټۍ راکړه. وایي په کور کې هېڅ هم نشته. وایي د بارانه شپې ورځې دي ما بالکل د دړي مزدوري نه دی کړې، کور ته مې هېڅ نه دي راوړي. خو وایي تا ته مې دې دپاره ټلیفون وکړو چې ته مې کلیوال یې او ما پرده چاته ښکاره نه کړې، چاته ونه وایي. خو زه درځم که چېرته لږ سلن وي یا وچه روټۍ وي لږ د کور نه بار وباسه چې زه یې درنه راوړم او د بچي باندې وخورم. بچي ډېره سخته جاړي، خوب نه کوي او ما ته بار بار وایي چې بابا روټۍ بابا روټۍ. نو د خپلو ګاونډیانو لږ حال اخلي. ستا په ګاونډیانو کې داسې خلک شته چې هغه دړي مار دي، د دړي مزدوري کوي او په دغو بارانو شپو ورځو کې د دړي مزدوري نه وي، نو چې د هغې دړي مزدوري نه وي هغه به کور ته څه راوړي؟ او ته بارانو کې ګرمې الوګانې خوره، غوښې کور ته راوړه، ګرم خوراکونه کوه، او تا په ګاونډ کې داسې خلک شته چې هغه نارې شپې تېروي. نو ته نه به الله پاک پوښتنه نه کوي